बुखारी और काफी दोनों किताबें दीन की किताबें नहीं, तारीख की किताबें। तो इस वजह से दीन तो कुरान से लें या सुन्नत, ये दोनों किताबें तारीख की हैं। आप गलत जगह चले गए हैं। तारीख के मामले में ऑथेंटिसिटी कोई नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा ये है कि मेरी तहकीक ये है, आपकी तहकीक, इससे आगे कुछ नहीं होता। तो ये हिस्ट्री है बुनियादी तौर पर। लोगों ने गालिबन कभी इमाम बुखारी की किताब उठा के उसका टाइटल भी नहीं देखा। ये जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ इन्होंने टाइटल पे लिखी हुई, ये रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के बाद के जमाने की या जमाना रिसालत की तारीख लिख रहा हूँ मैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की, हमने उसको मजहब की किताब बना दी। तो हिस्ट्री की किताब है। कॉलेजों की व यूनिवर्सिटियों की द इल्हाद खिदमत की प्रोफेसरान डॉक्टरान अगई दास खबरी की चिदागी द वजना द मुसलमानों पर कुरान की प पैगंबर बानी प बुखारी बानी शकुन पैदा की अगई द खपल मिशन मूलियान पैदा करी द खपल मिशन मूलियान पैदा करी چې د نبی علیہ السلام په سنت خلق بدګمانه کی په بخاری خلق بدګمانه کی په مسلم خلق بدګمانه کی د نبی علیہ السلام په احادیثو باغی باندې خلق بدګمانه کی دا زمونږ او تاسو عقیده خرابوي عقیده زمون خرابوي قران کریم خو ما او تا وایي من یطع الرسول فقط اطاع الله چې د پیغمبر اومنل نو د الله اومنل په الله تعالی منتدا وای ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نبی علیہ السلام ته وای دی ته وایا کتاسو الله باندې ماین یې نو ما پسی پسی راشي الله به پتاسو ماین شي چې ما پسی راځي والله با تاسو سره سوکی مينو الله خو د پیغمبر علی السلام بارک وای ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر چې تاسو سره عام خبرې کوي ما ينطقون نو تو عام خبرو کوي حیوان ناطق پوښتنه ویلې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر چې عام خبرې کوي نو دا هم د دنري دا هم د چا دي دا د الله دي گفتای و گفتای الله بود گرچه از القوم عبدالله بود خبره ده الله ده اگرچه ده خلی ده عبدالله نه ده شیخ سعدی ذکر کئی وی مصطفی هرگز نو گفتا تا نو گفتا جبرائیل هم نو گفتا تا نو گفتا کردگار مصطفی هرگز نو گفتا تا نو گفتا جبرائیل نبی علیہ السلام با خبر نکولا ترسوبا چی جبریل نو اکڑی او جبرائیل هم نو گفتا تا نو گفتا کردگار جبریل علیہ السلام با ترغی نو ویلا ترسو چی با اللہ نو ویلی دا نبی علیہ السلام خبر دا چا دا اوس وی حدیث چې دی دا د یو تاریخ حیثیت لري معلومات په کې سړی کول شي خدا زمونږ د ژوند د پاره لار نه ده دا زمونږ د ژوند د پاره لار نه ده کالج کې غامیدیان دا وي فیسبوک کې دا وي اوریدا دلته ورته مولا آیاتونه وای هغه نه مني هغه فیسبوک د مولا مني د قرآن خبره نه اوري هغه ته غلطه معنی وکي هغه مني ولی خواهش په من غالب دي خواهشات غالب دي نو دا غي د وجنه چې کوم مولا زمونږ د طبيعت خبره کوي نو هغه نه مني زمونږ د طبيعت خبره کوي نو هغه مني د پیغمبر خبره کوي د الله د صحابه نه مني
چې یو مولا وای تراوی پکې نشته دا منی وای سنت پکې نشته دا منی او چې بل مولا وای پیغمبر علیہ السلام وای چې علیکم بسنتی دا علیکم بی نبی علیہ السلام وی پتاسو لازم نی زما سنت منل وسنت الخلفاء الراشدین او سنت خلفاء دا در باندې لازم دی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نو عمر خلیفہ نو او خلیفہ راشد نو دارنگی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پمن کې خواهش پرستی ده د دې وجنه که یو پروفیسر یو انجینیر یو ډاکټر هغه کلیپ کړی بس هغه خبره سکی اوري ناغه ډاکټر پیژني ناغه انجینیر پیژني چې دا رامي د کالالي دی هغه په سلیګیاوي دا د مغرب مهنت دی چې مونږ کې داسې خلک پیدا کړل چې داغه د وجنه مونږ په دین بدګمانه کوي دا فتنی دي دا د عقایدو نقصان نه او په مونږ کې اراده نه کوي دا رنګي عملی طور مونږ کې خواهش پرستی ده دا الله محبت دا الله رب العزت مینا اب مونږ کې د نش حساب ده یو الله منلی او بل په الله مینی دلی دې کې لږ فرق دی یو سری الله منلی او بل په الله مینی دلی چې په الله رب العزت سره شي مین شي قران کریم کې د منون کو بارکه دا ویلی دي والذین آمنوا اشد حبا لله ایماندار خو هغه چې هغه په الله سخت مینی تشدانه وای چې مینی وای په الله سخت مینی په الله رب العزت چې مین شوی نو بیا ګرمي برداشت کول سدي آسان بیا بلستان پرې خودل سدي آسان بیا فیسبوک پرې خودل سدي آسان بیا فلمونه ډرامې پرې خودل سدي آسان بیا تب برداشت کول سدي آسان بیا د محبوب پلار کی گزار برداشت کول سدي بیا د محبوب د پاره روپے ورکول پیسې ورکول دا سدي آسان خو چې کله مینه شي الله تعالی وایي چې دا د ایمان تربیت کوي چې دا مینه تورسي انګريز مهنت کوي چې په من ماین کې په دنیا باندې په خواهشاتو باندې کله چې کم دنو پستی بستری کله ایر کنډیشنی کله چې کم دنو ایټری کله یو شان بل شان گاڑی خواهشات هغه مونږ ته رامخې ته کوي د خواهشاتو په ذریعه باندې مونږ د الله رب العزت د دین نه اړي د الله د دین نه اړي د قران کریم مهنت هغه تر دې حد پورې دی چې ایمان مینه کی او مینه اشد حبن کی سخت مینه شي چې کله د الله رب العزت هغه باندې تماین شوي بیا دنیا پرې خودل آخرت خسته کول د آسانی بیا د آسانیږي ورونو قران کریم هغه زمونږ تر دې حد تربیت کوي خو الا چې ما او تا قران راواخلو د قران کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الا ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم دا ایمان چې دی نو دا زړی وي نبی علیہ السلام وی دا تاسو بسینو کې سکیږي
یا الله توبه دا صادر دی دا کمبل دا بلستن دا پیزار دی چې ایمان زړیږي د ایمان د زړېدو څه مطلب دی چې ایمان زړیږي د ایمان د زړېدو مطلب دا دی چې تاسو باندې دنیا خواهشات دومره غالب شي چې تاسو نه بیا هیر شي چې زوم مسلمان یم نو چې بهر مقابله راشي وای زه پښتون یم خدا چاونه وی چې زه مسلمان یم چې بهر مقابله راشي وای زه په پلان کې پارټای کې ما نو د پارټای نوملی